دا جګړه د پبجي کملوبه نه ده، دا هغه میدان نه دی چې پکې یو اتل د مړینې وروستو بیا راپورته شي. دا د حقیقت نړۍ ده چېرته چې جون یوازې یو ځل ملاویږي او دا جګړه ترې جون اغستلی شي. په سوشل میډیا د یو سیاسي ګوند د کارکونانو لخوا په طنزیه انداز کې بیا دا غږ ډېر په زوره سر پورته کېدل چې پوج هند ته جواب نه ورکوي، خو حقیقت دا دی چې پوج ته په داسې حال کې په زرګونو خبرې په پام کې نیول وي، یعنی دا چې څه وخت په کوم ځای کې کوم انداز برید کول دي او د جنگ میدان ته به څوک لیږلی کېږي. دا هر څه باید د سوچ، تدبیر او پلان سره ترسره شي او بیا د هغې وروسته یو اتل چې د عسکر په شکل کې وي د جګړې میدان ته لیږلی کېږي. دا یوازې یو امر نه وي، دا د زړه ساوي. تېره شپه کله چې الوتکې د فضا غږونه شو، پکې ناست هر پیلټ یوازې یو سپاهي نه وي بلکې دې سره هغه یو زوی و، یو خاوند یا یو پلار هم وي. کله چې هغه ته پیغام راشي چې چمتو شه، دا صرف یو حکم نه وي، په دغه حال کې دا د هغه د خپل ځان نه یو زورور او خاموش سوال هم وي چې آیا دا به زما د جون وروستی الوتنه وي؟ هغه چې خپل یونیفارم واغوندي، د هلمټ تسبیح وتړي، زړه جذباتو سره ډک شي، خو یو چوپ او نه لیدل کېدونکي درد هم له ځان سره وایي. هغه ته د خپلې مور د هغې لمخې څېره یادېږي کله چې لاسونه پورته کړي او د خپل بچي د سر د سلامتیا دعا کوي. هغه ته د خپلې مېرمنې مخ ته راځي، څوک چې د خپل خاوند د بېرته راتلو لپاره د زړه دروازې کنټرولوي. د خپلو وړو بچیانو غږونه یې تر غوږو کېږي چې له مور نه پوښتنه کوي چې مورې بابا به مو کله راځي، او مور یې هغه معصومو سترګو بچو ته تسلي ورکوي زر به راشي او تاسو به د ځان سره پارک ته چکر لبوزي. دغه عسکر یا پیلټ په آخري وخت کې د الوتنې نه مخکې یو آخري ټیلیفون کوي، شاید چې دا ټیلیفون دی د هغه د وروستي سلام، وروستي خدای پاماني وي. د زړه درس سره یې سترګې هم لمدې شي، خو هغه الوتنه کوي د وطن لپاره، د قوم د دفاع لپاره. نو بیا آیا په داسې حال کې موږ باید جګړه خوشاله وکړو؟ آیا دا مناسبه ده چې جشن وکړو؟ کله چې یو زوی له خپلې مور جدا شي، یو پلار د خپلو بچیانو خنداګانې تر شا پرېږدي، نو موږ سوله غواړو، جګړه نه. موږ د نړۍ هر ګوټ ته ان تر دې چې سختدریزه مودي ته هم د سولې بلنه ورکوو. خو کله چې ظلم تر خده ووړي، زمونږ د سرحدونو امتحانونه واغستل شي، ماشومان ووژل شي او نړۍ چوپ پاتې شي، نو بیا خاموشي یوه ګناه ده. مودي په کینیډا او امریکا کې د سیکانو مشرانو قتل کړل او نړۍ غلې پاتې شوه. خو په داسې حال کې پاکستان هیڅ کله غلې نشي پاتې کېدلی. د سولې لپاره او د دې سیمې د امن لپاره مودي ته سبق ورکول ضروری دي. پاکستانی ولس دا یو جګړه نه ګڼي، بلکې دا په مجبورۍ کې یو قانوني او اخلاقی مزاحمت بلی چې د راتلونکي محفوظ مستقبل ضمانت دی. عالم خان شیرپو، دلبر نیوز 400. دا جګړه